وای مونږ کړکۍ کې وکتل ور بند وبرنه مونږ ډه بوله خو کولاو نشو چې کړکۍ کې د ماشوم وکتل نو دی ویل چې الله بابا ځان پانسي کړي دوی چې مونږ راغلو دلته دوی خپل کابر کنلې او په خپل یې خخاولو موږ اطلاع نور کړی موږ اطلاع بل چا وکړه وراشه داسې کیس شوې نو دو دا واس کړی چې مسافر دی بس خخې کو خاورې پرواړه د څوکري مړه څوک پیته پوسم نه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو کتونکو سورج وړاندې د اورمړو تانه په حدود کې د 15 بچو د پلار د خودکشي رپورټ درج شوی وجه چې هغه ټیم کې یاد شوی و هغه بیروزګاری و دغه کیس کې پولیس انویسټیګیشن کړي دی او پته لګیدلې دا چې دغه سړی خودکشي نه و کړي بلکې دا خپل خزي او خپل اوخي سره دریو کسان وجلو د دې وکوي د خودکشي رپورټ څنګه شوی پولیس بیا تفتیش کې د خبره ته څنګه ورسېدل پولیس دې ټول کیس حواله سره سوي او کم کس چې خودکشي رپورټ درچه او داغه پلار سوي دا یو ډیر تفصیلی او د عبرت نه ډک رپورټ دی دا ټول ډیټیل تاسو له دې نه رپورټ کې در کوم ضروري وګورئ شکیل خان دا رفیق چې کوم وجل شوی دا تاسو ویو او دا مزویو سر جی دا څنګه چل شوی تاسو چرته وی او د اطلاع درته څنګه ملو شوی هغه زنه راته وای دا سر جی اطلاع ملنده سم ملا شو چې ما د ملاګوريو پم کې شیربرس کې ډیپټي کوله څوکیدارا و سحر په 15 بجې مال اطلاع راغله چې زوی د ځان کړي ورمړو چې کندې شپنکو کلی کې میرا بنیو کزان نور سوا زوی ځان پارسي کړي ځان ولر ورسوا چې مې موکل را ورسېدو بس خپل فلوان مې چې کنده ورادونه بچی مې رچت کړ نو مو لخ گاډي راوستو چې راغلو ته چې کنده نو موکاو کتل نو چې کما لا دو خیلو چې ځاني پانسي کړي نه ځاني خپل نو پانسي کړي دا چې کنده ته مخ کې لاس ورته مخ کې وسه جګړه مګړه کړی او روپې ته ساره کړی 3.5 لک روپې مګی ته خرڅه کړی و بیا د در پیسې ته غوښتي چې پیسې لراک د پیسې نه ورکول پیو نه غوښتي دغه وخت نه غوښتي سید نومیره اذن غوښتي چې پیسې لراک کور ولا به سستا ولا شي پیسې لراک کور ولا ته چې د خمار وخت ولټ کول مال راکې د پیسې ولا ورکا ولې پیسې ما سنشتره ما کور ولا شوره ما نه سنام وړي ورته پیسې مکه وړي نو ما د زوی له شي کور ولا شوره خو تا کور ولا شوره ما کور خو نه ولا شوره کنه ما خپل پیره کوم شمان بچی مې رزمه کوم خرڅ کړو پیسې مې تاسو یې کې او ته پیسې سره من کرشولې وینا ما سه پیسې مې نشته بس ولټ کول وسه کړو سورې بهر ته وتل خو مله اطلاع نغله چې بیا راغله کور له چې کنده بیا دغه سکار وسو کړلو چار څه دوی چې په خپل ځان د کړې ټوټل دومره رسوا دومره کدا غوته میر والی و په خپل راشلېږي وې دلته ځان د کړې دغه خزه او د وروري دا په د یو رری دا په کې بالکل درې وړه ملويستي دغه په مسرت باندې کار شوې د رفیق د مرګ څونه ورځې شوې یاره تقریبا په 29 تاریخ باندې وفات شوې په جنوري جنوري دا دوه ورځو کې پتاسو دا ونه کول اوس پتاسو دا چې ما کوم دا هغه مې ورسېدل مړی راکول نه په وتر کین راکول مړی به ته پاسې مړی مې سنبال کړو بیا دلته راغله خپل د پاکستاني د راغله دولت راغله زم پاکستاني ته مې جی ما اساسه کار وشو نو مې ربانی راوشي چې موږ سره انصاف وشي تا په د خپل انګور داغه پرور او داغه پراره دا بالکل انصاف رسوشي بس توشیش پښتنات نور مې خپل دي زبد نه خو اخو سنه مر شو ما بچي پنه راځي خو شمال سره در معلومات وشي چې خپل دا کار کړی لري کچا وسه زیاتې کړی تاسو د کم سي تاسو سي کې چرته جیمو سګ سواسکوټ الته اوسېږي نو د زویم د تاسو ورمړ خونی کنه دلته څنګه راغله ورمړ نه سرجی دلته مې د زوی سره اوسېدو د سرګانې سکوري ځان لنی ولا کړی کوري نیول بس یاله کان چې واده کی خامه خپلار نه جنو بس راغله کاکاز دلته خوشالي مسایرو کله بیا تل راغله الته به اوسېدو بچي به راوستل نه بس خامه د سرګانې چې کم د کم زیاده دا زید دي ورمړ زوی دی ورمړ دی ورمړ دی جنگ جګړې باره کې تاسو څه پتا و چې پیسې ورکه شوی دي یا مله اطلاع شوی و چې پیسې کا پیسې نه راکای ما چې دا خنه کوي چې زما کته ولا زما کړي بچو له خرڅ کړو پیسې د سکه خو دوی ساره کړی دوی ته دا وی چې دا ما کور ولا شوره ما سنای وړي ته پیسې وړي تاسو سره جرګه مرکه شوی واغې باندې جرګه مرکه بس ته دا وی چې دا غلک لا پیسې ورکه مونږ ته اطلاع کړی و چې دا پیسې ولا ورکه خو ته پیسې مړ نه ورکولې چې ما سنشتره به یو والو غریب ولته بولی وساوک نو دې بیراتلو ولې نه چې دی خلکو ته پیسې مو والي وی وهلوي دا بچي غوبت بچي نه زیاتې کړه دغه بچو پیر ناست
بس پورا یو سرجی دلته دو چې موږ راغلو دلته دوی خپل کابر کنلې او په خپل یې خخاولو موږ اطلاع نور کړی موږ اطلاع بل چا وکړه راشه داسې کیس شوی نو دو دا واس کړی چې مسافر دی بس خاخي کو خاورې پرواړه د څوکري مړه څوک په تاسو هم نه کوي لکه تاسو د اطلاع نه کړی نه موږ اطلاع د نور کړی مال اطلاع بل چا را کړی واسه اوس خو رفیق مړ شو او خزه جیل تلاړه هغه نو سي دي شو مسیم ساری د پاسه مېرا کیری په دوله چې وین دور لوي صبر کو د ورستو خبرې هغه مطلب دا دی چې دا کوم زنانه ده د دې خاندان سره دي اې د خاندان سره دي تاله نه در کړی نه مال نه دا زوی څنګه ماته واستو وی کنه زوی د مړ شو انګور د جیل تلاړه کور والا د نو 212 کې سوي ستا خزا کور من مسوب بعد کې دوی چې د خپل مسی مال را ولاتي د مال مسی ما بچي اس بي زمن می د مال را ولاتي شمال خپل بچی را مسیر کور لراشي بس به می پیراغلی بس به زوی وینم کنه تاسو واسه ورغلی یی د خلکو بسې د ماشومان باندې یاري ورته نه جوړ تاسو راشو دنکې را کوي څنګه ورشو داسې به در باندې وکړ داسې به در باندې وکړ دلته چې راځم په یار راځم دا دانېلا دا مونږ لا یو راپورټ راغلو زنانه سهار کې راغله وای چې زما خاوند ځان پانسي کړی دی چونکې سهار ټایم مونږ په موقع لاړو نفریم راوغسته انویسټیګیشن سټاف شو مونږ شو لاړو نو موقع بالکل سړی ځان پانسي کړی و بر پړې را کړی و نو غاړه کې اچولې خو دې کې شک شوبات مونږ ته په دې ظاهر شو چې اټیم کې ماته د سړی چې ځان پانسي کول کور کې څوک موجود و نو زنانه ویل زه موجود وم زما وخه موجود و او زما بچی موجود و ملخه ملته چرته چې دې ځان پانسي کول نو دا سړی بار برانډه کې صحن کې ځان پانسي کړو نو دی ول مونږ کمره کې وو نو مونږ موقع ته لاړو سپورټس او چې موقع ته او د دې خزي بیان هم کتو نو دی کې مونږ ته ډاوټ راتلو شک راتلو ځکه چې دا خبره یو شان هغه کولو په موجوده نقشه بل شان و جی څه خبره کوله چې مطلب دا تاسو په شک څنګه رالو او خبره داسې سوا هغه دا خبره وکړه وای چې دا د ټول شپې نه ما خام نه په ټینشن کې وای کله به ما سره جګړه وکړه بدرت به ویل کله به بچیو واله وای دا شپې داسې 10-11 بجې بار وته مونږ پسې کمرې ور بند کړو وای زه بار راځم چکر وم راځم وای چې ګنټه نیمه تیر شو خو مونږ کړکې کې وکتل ور بند وبرنه مونږ ډه بوله خو کولاو نشو چې کړکې کې د ماشوم وکتل نو دی ویل چې الله بابا ځان پانسي کړي چې دا بیان هم ته واغست بیا مونږ د زنانه ته ویل چې ته آیا ته بار څنګه راوته نو هغه ویل بیا ما سره زوی وای مونږ د کړکې ماته کړه او د کړکې باندې بار راوته چونکی مونږ موقع ته لاړو موقع ته کړکې ماته نه و کړکې ماته نه و کړکې کولو و نو یو خدای مونږ ته ډاوټ پکې راغلو بل مې دې ته ویل چې د ځان پنځي کولو دومره پړې راوړو په ټال کې برځې کې اچولو بیا کټ راخ کو او په کټ و درې دونو د یو غنټه خو په دیم تیریږي نو مل تاسو هغه ټیم کې څه سوچ کولو وي بس دې ټیم کې وي مونږ نه پوي خو لګا د خزي بیان کې سچل بل وو بیا د سره په مکمل و خیره چرته وي هغه په بیٹک کې پروت نو مل ام نه پوي دوی یو سړی کور کې بار ګرځي راګرځي د مقتول او خو کنه د خزي رورو وو نو بیا چې دا راوستو نو دینم بیان واغستو نو د خزي او د سړي بیان می چنګم نه کولو خزي به یو شان دی رور غوي کول او رور به بل شان کول نو مونږ ته به ډېر شک خو دا چلو مونږ 174 دریاب شروع کړو او وخت سره بیانونه ما غست نو دی کې چې د الک پلارم کله وروغت کم مقتول رفیق مړو د والد سبب وروغتو نو چونکه خو د کور سړی دی نو د کور راز باز خبرونه دیم زیات تر خبريږي نو چې هغه د کور راز باز خبره چې راغله نو هغه مونږ ته راغلو او مونږ ته ویل د مقتول پلار وای چې جی وای دا خودکشي نه ده وای دا د وخي او د زنانه خپلو کې وجلې دي ملخه وجه دا چې یو هفته لس وزب د مرګ نه پیله یو 3 لک روپۍ کور کې ورکې شوی وي نو هغه د وخي باندې شکو چې دا آیا دی تا پټی کړی دی او په دې لانجې مانجې کې دی وجه دا چې دا د 3 لک روپو ته پاره وجلې دي چې اپټی شو ځکه چې په دغه الزام را باندې را نشي اوس چې کوم مقتول دغه پلار تاسو سره داویداری کړی د پدی باندې عدالت کې کړی جی هغه موږ سره دلته 161 بیان ریکارډ کړو بل د عدالت کې بیان ور کړی دی عدالت کې بیان ور کړی هلته ریکارډ کړی بیان موږ تیم را کړی دی بیان او پاکي باندې بیا موږ دی دوه ملزمان اریسټ کړو یو د مقتول کور والا دا او یو وخه دی او د کې یو وراره دی افرار دی هغه ټیم کې خو چې د خزي کله رپورټ کړي او زما په خیال دی ویلو چې دا خاون مې بیروزګار او داغه نه تنګ شو نو ځان مړ کړی او نو بیروزګار دی خو ویل خو داسې بیروزګار هم نو نن سبا حالات کې هر څنګه یو سړی دومره ټکا ټوکا کوي یا ملګری وي روري وي وخي وي هر سړی سو دومره نه ګوري چې بیروزګار زبر د دې مدد نه کم مدد به وسه خلکو کولو خپلم ځوانو یا داسې نو یا بیوسو یا بوډا او یا مازور او خ ټیک ټاک او خ مزدوریم کوله خو چون کې دا بس د خزي هغه ټیم کې هغه چل چلند خبره
ویډیوګان یې جوړولو چې دا شک شوبات یې ختمول. خو خبره داسې اکچوال دا ده چې د جینې د مقتول ښځې او وښې 3 لک روپۍ پټې کړې وې نو مین خبره د 3 لک روپو وه. 3 لک روپۍ دی وي سجادات مې داس خرڅ کړو د کار روزګار لپاره دا یو پلاټ خرڅ کړو هغه کې ورته د خپل حصہ ملوه 100 روپۍ لګولې یو گاډي په اغستو دا ټریکټر په کې اغستو او دا 3 لک روپۍ زپرتی وینو دی ویل سپدی به کار مار شروع کوم دکان مکان یا شوم نو بس مین خبره پکې دا و. د دې پوسټ مارټم ریپورت اوس راغلی نه پوسټ مارټم ریپورت لا نه راغلی نو چې مزید پوسټ مارټم راشي مزید څه تفتیش څه مونږ ته اپډیټ راشي زه به تاسو ته څنګه چې تاسو خبرو که چې کله تاسو داغي خبرې مو اورېدې بیا تاسو ته شواهد کې هوسل چې مطلب خپل خبرو کې تاسو راګیر کړل نو خپل جرم منلې او بالکل زنانه منلې ده او مقتول دا ملزم منلې ده او ملزم دا وی چې زما سره زیات تر د خپل خور سلاوه او وجه سه یادې چې نور څه جنگ جګړې یا بیروزګاری کوم دغه کم پیسې چورکې شوی ده نه نو وجه دا جوړې ده چې دی ویل وای کپه دی پیسو پورې مې خدای سړی ته پته ولګي خور بم را ته پریری طلاق به ورکی او نور به شرمې کو کلی کې بیزتی به جوړ شي نو وجه دا واده ده بیزته نه دا خو چې مطلب د خپل خور کور وران او بالکل خپل خور کور وران کو مړې کړو جی. ګرانو کتونکو د افسوسناک واقعې ټول ډیټیل تاسو وریدو چې پولیس د خودکشۍ نه کم ځای ته خبره رسولې ده او اصل ملزمان گرفتار کړي دي ایته خو بعد عدالت نه سزا ملاويږي خو افسوسناک خبره ده چې په دومره وړه خبره یا په 3.5 لک روپو خبره باندې خپل خاون وجل دا ډېر زیات افسوسناک خبره ده. رفیق مړ شو هغه قبرستان ته ورسېدو خزه چې کم دا د قتل په الزام کې جیل ته ورسېدا خوار چې شو داغه 15 بچي خوار شو لک سوچ کول پکار دی او دا یو خبره یاد ساتل پکار دی ک اصل وقوع سو کم او کی او هر قسم رنگ ولور کی کا د خودکشي وی کا هر سوي خو د پولیس تفتیش چې کم دی اغه خامخا یو ټیم داسې راځي چې اصل ملزمانو ترسي نو دا سوچ مکوي چې تاسو به یو کیس یو شانتیو کې او رنگ بول بل شانتی ور کې او هغه صفات شي حقیقت کلم نه پټي.